د اویس شهید په قتل کیس کې یو نوی خبر مخې ته راغلی دی چې د اویس شهید درې وانه قاتلان اسد، زین العابدین او الیاس د جیل نه رها شوي دي. د هغې په هکله باندې د اویس شهید پلار یو نوی بیان مخې ته راغلی دی. په هغه بیان کې د اویس شهید پلار څه وایي. دوستانو، که چېرې تاسو د اویس شهید د پلار د بیان نه ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. اویس د ضلع چارسدي په خلیچن مندني علاقه شودا کې اوسېدو. د اویس شهید تعلیم د اسلامي کالج پېښور سره تعلق ساتو. د اویس شهید دی خاندان د تورنګزی خاندانو. د اویس شهید پلار بختور شاه ډېر غریب سړی و. د خپله حقه حلاله مزدوري کوله او په خپلو پیسو باندې به یې په خپلو بچو باندې تعلیم کولو. او دوستانو، د ده پیسې چا ضایع بوتلې او د ده بچي ډېر د بچي نوم اویس و. اویس شهید چا ډېر بېدلتیا سره قتل کړی و چې بیا د هغې نه بعد پولیسو د اویس شهید قاتلان ګرفتار کړي وو. چې کله یې قاتلان ګرفتار کړل، قاتلانو اکدم په اویس باندې یو الزام ولګولو چې مونږه اویس د جینۍ په سل باندې قتل کړی، یعنې د غیرت په نوم هم قتل کړی. نه دوستانو، اویس د غیرت په نوم نه و قتل شوی، اویس د تعلیم په نوم باندې قتل شوی و. چې اویس په تعلیم کې ډېر زیات تکړه دی او مونږ په تعلیم کې نالۍ کوو. دا ولې دوستانو په دغه طریقه یې اویس قتل کو چې اول یې په خپه باندې ویشتو، بیا یې دوه ډزه په خېټه، بیا یو ډز په سر باندې. ډېر زیات ظلم یې اویس سره کړی دی. دغه ظلم نه بعد بیا دې ظالمانو اویس په پټو کې غورځولی دی، په یو داسې ځای کې غورځولی چې په هغه ځای کې په اویس باندې پرخه پرېوتې، یعنې نرۍ نرۍ چنې پرې پرېوتې ده. د هغه چنې نه بعد چې کله د اویس شهید لاش مور او پلار ته یې میلاو شو، قاتلان ظالمان هم په دغه لاش کې موجود. دوی هم د اویس شهید په لاش لټون شروع کړی و. خو چې کله اویس شهید وکتو، دې قاتلانو ورسره هېڅ هم ونه ویلې، خو دغه ماضي اعلان یې ورسره وکړو. خو دغه دوی ته پته نه وه چې دا قاتلان د اویس شهید قاتلان دي. دوستانو، چې کله د اویس شهید قاتلان ګرفتار شول، نو دوی ته داسې الزام لګولی و. اوس یو نوی خبر مخې ته راغلی و چې د اویس شهید درې وانه قاتلان رها شوي دي. او اوس د اویس شهید پلار ډېر جاري وایي ما سره ډېر زیات ظلم شوی دی، ځکه چې کله زما د بچي قاتلان رها کېږي او زما بچي ته انصاف په دې ملک کې نه میلاویږي، نو زه د خپل بچي انصاف دپاره امریکې ته لاړ شم، ترکیې ته لاړ شم، ایران ته لاړ شم، سعودي ته لاړ شم، کوم خوا لاړ شم چې زما بچي ته انصاف میلاو شي. ځکه چې تاسو خو ما ته ډېرې غټې غټې دعوې راکړې وې، خو تاسو ته ما بچي ته انصاف میلاو نه کړو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښ شوي وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.